بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. فرقہ غیر مقلدین ساغو زونتا اهل حدیث یی خو عملا دغه هم ډیر صحیح حدیثونو نه انکار کوي. تقلید دي ته دغه شرک اور حرام یی او په خپل باندې دی علماء او دی اردو دی ترجمو کوم کتابونه یې تقلید کوي. خپل ځون ته سلفي یی مگر دی امت اکابر اسلاف یعنی ائمه مجتهدین فقها علماء صوفیاء او صالحین دغه بیادبی او دغه ګستاخی او توهین او تذلیل کوي. عوام الناس چونکه هغه صدا دي او کم علم دي نو دغه هغه کم علمي ولا فداونه وچتي او ته یې څمو قرآن او حدیث باندې عمل کوو نو خلکو ته یو قسم ته دا باور وی کوي چې په حق باندې یو نو صرف مو اهل حدیث په حق باندې یو او دې په خلاف اهل سنت والجماعت یعنی ائمه اربعه او دغه مقلدین ته دغه گمراه او مشرک یای او یاندی واجنا امت مسلمه کی اتفاق او د اتحاد بجای یو قسم ته انتشار پیدا کوي او د خلکو په ځلونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. دی خبرې کې خو هیڅ کوم نه انکار کول شي او نه څوک شک ورکړي کول شي چې د دین اصل دعوت ادا غدا س اټول به دی الله تعالی اطاعت کوي تر دې پورې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت هم مبني دی واجب ده. س پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل قول او فعل په ذریعہ سره دی الله تعالی د احکاماتو ترجمانی کوي. څه کوم شای حلال ده کوم شای حرام ده څه جایز دي څه ناجایز دي دا ټول معاملاتو کې خالصتا دی الله او دی الله رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه دی بل چو اطاعت سره چوک کایل هم نه دي او کبه چوک دی چو اطاعت کوي هغه مستقل بذات هغه ځون دی پر نه غني زمودي دي هغه کو اطاعت کو او که چوک دسی کوي هغه ځون ته مستقل بالذات هغه اطاعت کوي یقینا څنګه دار اسلام نه خارج ده. نه هر یو انسان دی پر دا ضروری ده څنګه د قرآن او د سنت د احکاماتو اطاعت کوي. اوس دي ځکه امام مسله هغه د تقلید متعلق دا غیا چې د تقلید شرعي حیثیت څه ده او تقلید ضروری ویل ده او کچته یو سړی امام مسله دی ایو امام ولا یخ تقلید وکي او بل مسلې کې دی بل امام تقلید وکي څنګه ته تقلید مطلق هم یل شي او تقلید غیر شخصي متل شي نه به دي کې څه حرج ده. علما دا ویلي من کوي نو اټولونه اولنې خبره خدا یو ستل پکور دي چې د هدایت سرچشمه هغه قرآن پاک ته هدل للناس لیکن بدی کې عموما بنیادی اصول او تصور مسائل بطور ضابطی کلیت بیان شوی دي به دي تفصیلات او دي فروع بینولو لپاره الله جل شانه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حواله کړی دي لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک دنیا ته دي پر رسول ات کوم مزامین په قرآن پاک کې بیان شوی دي هغه تفصیلی نه دي بیان شوی هغه پر الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوستلو هغه دغه خلکو باندې ظاهر کی. مثلا قرآن پاک کې رغلی واقیموا الصلاه تاسو الموز کوي اوس دې پورا تفصیل المون څنګه طریقې سره قائم کې څوره رکعتونه دي په څوام رکعت باندې بقاعده کوي او کوم رکعت کې به الحمد صرف یای او کوم رکعت کې به الحمد نه بعد سورات ملوي او کوم المنځ کې به قرات تیز یای او کوم کې به ورو یای نو دا الله جل شانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سره بیان فرمایلی دي. قرآن پاک کې برای راست دی باندې پیدل د مشکل دي. دویم مثال لکه وآتوا الزکات تاسو زکات ادا کې اوس دې تفصیل څه چندی سوروي هغه باندې زکات تا سنت سوروي هغه باندې زکات تا اوزې سوره در سره هغه باندې زکات تا غوث سوره در سره هغه باندې زکات تا او خون سوره در سره هغه باندې زکات تا نو دې معلومات متبع حدیث نو معلومیږي قرآن شریف کې دې ذکر به نشته دا. او دریم مثال لکه ولله علی الناس حج البيت خلکو په ذمه باندې دی الله پاک دی کور حج لازم ده
د دې تفصیل څه طواف څه طریقه ده سوره چکر ابو رشي عرفات مینا مزدلفه شیطانونو وشتل سره می جمارو تیر شي دغه مسائل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی قرآن پاک کې دغه شون باندې ځون په اول نو دا نه ملوي ورکی نو حدیثونه چې سره بنیاز شي او قرآن شریف باندې ځون پیوي دا ناممکنه ده امت ته حکم ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي شوی تفصیلات باندې یغلون دی قرآن پاک نه هدایت حاصل کی او په دې سلسله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت د الله پاک به اطاعت تا مَن يُطِعِ الرسول فقد اطاع الله چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړلو هغه دی الله اطاعت وکړلو دې وجه حدیث کې ارشاد ده صلوا كما رأيتموني اصلي بخاری شریف حدیث دا ویم جلد کې 1076 نمبر باندې حدیث دا تاسو څنګه مو ګوره ز المز کوم دا نوم تاسو هم کې اوس قرآن شریف نه دا نوم تاسو سمجھ رشي دا مشکل ده بعض شون پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل زبان مبارک باندې بیان کړي دي ته حدیث قولی رشي او بعض شون پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملا کړي دي ته حدیث فعلی رشي او بعض شون د سیم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چو ذکر کړی دی هغه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه باندې انکار نه کړه او خاموشي په اختیار کړی دا صدا دي خبره تایید او تصدیق کوي صدا خبره بالکل ټیک ده کسړای کوي کول شي ویل نبی رسول په خاموشي اختیار کړی دی به تقریر یې رشي دا اردري ولا قسمونه دی حدیثو امت دی پر د هدایت ذریعہ ده او با شي نو د سیم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوته پوس کړیا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه جواب ورکړی او سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هم مسالې اونته پوس کړه دا څکله هغه د مسالې جواب ورکړیا نو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې دا څنګه ته جواب ورکړلو د کومه مسله ته مونته پوس کړیا دا دي مطابق تا مثال په تور باندې چوته پوس وکړلو چې امام مور په ذمه باندې حج دا آیا زه هغه طرف نه د حج کول شم وبشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کیږي کچې ته هغه په ذمه باندې قرض واتو نه ادا کړو قرض به ادا کیدا کنه به ادا کیدلا نه غو دي چې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې به دی الله تعالی ولا قرض په طریقې اولاد سره ادا کیږي بخاری شریف جلد 1088 او بل ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده سیوا خزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته روله عرض وکړو چې امام مور باندې حج یعنی واجب ده نظر منلو مرخت کړیوا ته زه حج کوم خغه حج کول نه مخکې مړه شوله آیا هغه طرف نه زه حج کولای شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي بالکل کولای شي کچې ته په مور باندې قرضا وا او قرضا ته ادا کړیوا ا قرضا به ادا کیدا کنه به ادا کیدا لاغي دوس نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایلو نو ست کوم دي پر ادا کی بشک د الله تعالی حق پر کول دي پر اغاز زیات لګتا چې الله تعالی حق ته ادا کی نو دا هم بخاری شریف حدیث تا دینه دا معلومه شولا څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نو خبره ته چونه چو سوال جواب ورکړی او غنه تاسو کړی به دوی ته تاسو څنګه جواب ورکړو دا مسله اندسیا د شریعت کې قیاس اجتهاد استنباط اعتبار وتی رشي او د دې تعلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت تا دې کوم شرایط دي مثال د قیاس دی لپاره اجتهاد دی لپاره استنباط دی لپاره هغه د اصول په کتابونو کې تفصیل سره ذکر دي څه استنباط بچو کې استنباط دي تو مو د هر وسلی کور نه کنه دا دغه خلکو کور ده هغه کې تقوا پرهیزګری زهد هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه ته نږدې کوم خلکو ده هغه خلکو کورو د زمانه کې استنباط کول دا چوکي اجتهاد کول دا طاقت نه سبو چوکي نشته دا او د دې صورت هغه وخت کې کیږي سکله قرآن او حدیث مصطلح صفو صفو بیان نه کړي یا سړی دا صفو مصطلح په ذهن باندې یعنی نه رسی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکله حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه قضی جوړ کړلو یمن طرف ته وستولو هغه ته څه هدایت کولو ډیر وریا پر سره لړلو رخصتولو نو اوسه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ته کوم قانون مطابق فیصله کوي نو ته چې قرآن پاک دی قانون لون دی بکاونځه او ته چې کبه چې هغه مسلات ته قرآن پاک کې نشي ملو بیا نو عاجز ته وکړو سنت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق په فیصله کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کبه هغه کې ته ملو نشي بیا نو عرض ته وکړو چې زه اجتهاد کوم په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشو شو او تایید و فرمایلو او په دې انتخاب باندې الله پاک شکر ادا کړلو ابو داود شریف جلدوم 149 نمبر واقعا ده نو ادي واجنا
اجتهاد استنباط دا ثابت تا معلومه شوه چې کوم خبرو باندې قرآن پاک صفه وګدل دا هغه قرآن باندې به عمل کوي کوم باندې حدیث صفه وګدل هغه کې به په حدیث صفه عمل کوي خو کوم خبره قرآن او حدیث نه معلومیږي هغه لپاره اجتهاد او استنباط ضرورت تا ځکه چې اجتهاد او استنباط نه بغیر د مسلې په ذهن کې رسینا او اجتهاد او استنباط د هر یو کس نقص کور نه ده دې پر هغه خلق چې صحابه کرامي کتلی دي تابعین دي تبع تابعین دي او ائمه اربعه لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دغه خلکو کور ده نو دې وجنه اجتهاد ضروری ده ویلې چې به ته دغه مسلې او سر به در باندې نه خلاصيږي او به ور باندې نه پیږي الله تعالی د متاسو په دا خبر باندې پويږي عمل کول نصیب کی ان شاء الله دا اجتهاد او د تقلید ولا مسلې مو بینو خو توجه سره وره او ځون باندې پويږي کوم ځ باندې نه پیږي دا خلک کوم لګیا دي سار دي دیرو په دیرو باندې او فیسبوک باندې واتس اپ باندې او په میسنجر باندې اهل حدیث خپل ویډیوز دی دې په ذریعہ سره مو خلک لړ نه بار ډوي نو کوشش دا کوي خپل علماء سره ربط ساتي ان شاء الله الله تعالی به تاسو حفاظت کوي واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.